ایک درې کارونه کوه دا ټول خلق به د خپوله راشي خپوله ټول خلق به د تابع شي خدا درې کاره شروع کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی سل من قطعک ته رشته پاله د هغه چا سره چې هغه در سره رشته کټ کوي هغه به رشته کټ کوي او ته ورسره رشته پاله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ته دسی کوا هغه به کټ کوي سل من قطعک تو ورسره رشته برقرار وا چې کله هغه رشته کټ کوي هغه به غږ نه کوي او ته غږ کوه هغه به تعلق نه ساتي او ته تعلق ساته اب سلام نه ورچي او ته سلام ورچه واعف عن نو په ظاهره خو مونږ وایو چې زه دې سړي ته کمزورې کېږم ځکه زه غږ کوم هغه نه کوي خو په حقیقت کې دی تا ته کمزورې کېږي تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو کس دسی وی زه دسی کوم او هغه ما سره دسی کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی که دا دسی دا ته چې وای نو دا ته په هغه ته خورې چانګي خورې یعنی دی به ذلیله کېږي او تاله به راځي په ظاهره خو مونږ وایو زه عجز ذلیله شوم او دی اوچت شو خو دی به ذلیله کېږي واعف عمن ظلمک او عفو کوه هغه چاته چې څوک در باندې ظلم وکړي معاف یې کړه نو ته به وایي چې زه معاف کم نو هغه خو ښه زړور شو ښه عزت اوچت شو زه ډېر کمزوری ښکاره شوم نه په دې به الله ستا عزت سیوا کوي او هغه به دې خپو کې راګزاروي واحسن الی من اساء الیک او احسان کوه نیکی کوه د هغه چا سره چې څوک در سره بد کوي چې بل سړی بد کوي نو ته ښه کوه ته به یې ووینې انشاءالله دا بد واله به تا سره بیا ښه کوي دا ناپوه دی نو دی به بد کوي او ته ورسره ښه کوه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاقو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا کول الله ډېر لوی لوی سرداران لوی لوی خلق رب العالمین خپوله راوستو او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ فرمایي الله ان الذین تدعون من دون الله بېشکه هغه کسان چې تاسو یې بلئ خپلو حاجتونو د پاره من دون الله سوا د الله نه عباد امثالکم دا خو بندیان دي ستاسو په شان محتاجه فدعوهم نو پس رو بلی دی لرا فلیستجیبو لکم نو دی ستاسو سا حاجت پورک ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتینی الہم ارجل یمشون بها آیا دوی لرخ پیشتا دے یمشون بها چی دیت لکی پاغی سرا ام لهم ایدی یبتشون بها آیا دی لرشتا دے لا سنا چی دی رانی ولکی پاغی سرا ام لهم اعین یبصرون بها آیا دی لرستر گشتا دے چی دی لیدل کی پاغی سرا ام لهم آذان یسمعون بها آیا دی لرا غوگو نشتا دے چی دی اوریدل کی پاغی سرا قلت ورتوائے ادعو رو بلائی شرکاءکم شریکان خپل ثم کیدونی بیا زما خلاف تدبیر جوڑ کئی فلا تنظرون ماتا محلت مرا کوئی ان ولی اللہ اللذی بے شکا زما مددگار اللہ دے اغزات تے نزل الکتاب چے نازل کڑے دے کتاب وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ او اغا مدد کوي د نیکانو والذین تدعون من دونه اغا کسان چې تاسو یې رابلئ من دونه پخپلو حاجتونو کې سیوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم ناغي طاقت نه لري د مدد کولو ستاسو ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره مدد کولی شي وَإِن تَدْعُوهُمْ كَتَاسُ رَابَلَيْ دِي إِلَى الْهُدَى سَمِلَارِتَنُ لَا يَسْمَعُونَ دِينَ أَوْرِي وَتَرَاهُمْ تَبَوِينِ دِي لَرَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ
چې ګوري تا ته وهم لا یبصرون او حال دا دی چې دی هیڅ نه ویني نو خذ العفو معافي ورته کوه وامر حکم کوه بالمعروف د نیکۍ واعرض او مخ اړوه عن الجاهلین